نوی آو په دوی کې به خپل تقسیم کو په مراتب سره نو څنګه تقسیم کې نو فرمایي چې کوم متقریب دی هغه لواکه یو چې کوم دی د لور د خوانه نواسه او بل د لور د خوانه کړواسه دی نو ښکاره ده چې د نواسه د تنیز دی جدا ته ملاویږي او کړواسه محروم دی دا یو طریقه د ترجیح وی دویمه طریقه به تا ته ذکر کړي کله مرتبه کې برابر وي دا دوانه کړوسی دي نو اوس به څوک وګورو کچری یو په دې کې بچی د وارث وي دا مقدم دی په هغه باندې چې کوم بچی د وارث نه دی دام کړوسی دی هغه هم کړوسی دی خو د دې یو چې کوم دی پلار بره چې مثال ستان وصیه کېږي هغه داسې کس وي چې هغه ذي سهم وي وارث وي نو اوس به ترجیح دله ورکوو په هغه باندې چې د کم بره پلار یې هغه ذي سهم دی دریم صورت که بالفرض دا دواړه مرتبه کې برابر دي دا دواړه چې کوم دی د ورثو بچي دي یا دا دواړه د غیر ورثو بچي دي اوس دا برابر شول نو په دې باندې به بیا تقسیم کوو ترجیح نشته بیا په دوی کې چې کوم د خپل تفاوت د هغې مثالونه تا ته درښیي اولاهم بالمیراث ډېر حقدار په میراث کې اقربهم الی المیت چې کوم مړي ته قریب دی د هغه مثال به څنګه که بنت البنت یوه د نوسۍ ده د لور ده نو فانها اولا دا به اولای من بنت الابن یو ستا د لور ده او بل ستا د زوی د لور ده نو ستا د لور تا ته قریب د منځ کې یو واسطه ده او د زوی د لور دا په دوه واسطو سره ده نو دا ستا نوسۍ دا چې کوم دی اولا شوه د هغې نه چې کوم دی کړوسی ده د زوی په نسبت سره و ان استووا که دا برابرو فی درجه نو بیا دویمه ترجیح نو په ولد الوارثي بیا به ترجیح ورکوو په دې واسطې سره نو کوم چې ولد د وارث دی دا به اولای من ولد ذی الارحام د هغې نه چې کوم اولاد د ذی الارحام وي لکه وګوره بنت الابن دا د نوسۍ ده د زوی د لور ده او بل طرف ته چې کوم دی ابن بنت البنت دا د نوسۍ دی د لور زوی دی خو په دې دواړو کې چې وګورو اگر چې د یو کړوسی دی او دا بله کړوسی ده خو د دې کړوسي نه کړوسی حقداره ده وجه دا ده چې دا بنت الابن د زوی لور دا ذي سهم وي د زوی لور ځکه تا مخکې وایې که نه چې د زوی لور راشي یوه د خپله لور راشي نو خپل لور ته به کېږي نصف او د زوی لور ته به کېږي سدسو نو د زوی لور چې کوم ده دا ذي سهم ده اوس د هغې چې لور راله هغه عصبه ده دا ذي الارحامو کې ده خو مخکې واسطه چې وه نو هغې ذي سهم کې وه په خلاف د دې دویم نه اگر چې دا په خپله الک دی چې ابن دی خو مور یې هغه په ذي الارحامو کې ده ځکه مور یې ستا د لور ده نو یو واسطه ستا د لور ده دا ذي الارحام دی او د مخکینی واسطه ستا د زوی لور ده د زوی لورو هغه په ذي الفرضو کې وي ذي سهم کې وي نو ځکه د زوی د لور په وساطت چې کومه جینۍ ده هغه مقدم شوه او کوم چې د لور په لور واسطې باندې اگر چې الک دی خدا ترې وروسته شو نو بنت الابن اولا شوله د ابن بنت البنت نه و ان استووا که دا برابرو درجاتهم دغه درجې واسطه باندې ترجیح نه میلاویږي په خپله چې کوم دی قرب یو شانې درجه کې وي اولم یکن فیهم ولد الوارث ولد د وارث پکې نه وي او کان کلهم یدلون یا دا غونډ چې کوم دی نسبت یې کېږي دې مړي ته بوارث د غونډو په وراثت سره نو په دې کې بس نو فعند ابي یوسف د امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي والحسن ابن زیاد او حسن ابن زیاد وی یعتبر ابدان الفروع بیا معتبر دی بدن د فروع بس لاندې فروع ته کوشو باقي تقسیم که چې څونه کفارې دي نو ځکه قرب او بعد کې فرق نشته یو شانې دي منځ کې واسطه کې فرق نشته غونډ ذي الارحام دي غونډ ذي کوم دی ذي سهم دي په دې ترجیح ملو نه شوه نو لاندې فروع ته به کوشو په دغه فروعو کې به تقسیم وکړي د حسن ابن زیاد او د امام ابو یوسف رحمه الله قول دی
یقسم المال علیهم سواء په دې به مال تقسیمه برابر اتفقت صفة الاصول فی الذکورة والانوثة بیا عامه ده چې منځ کې واسطه کې ذکورت راغلی که انوثت راغلی هغې له اعتبار نشته متفقی صفت د اصول د چې د بر د اصول په ذکورت انوثت کا اختلافات یا پکې مختلف وي امام محمد رحمه الله په اتفاق کې د دوی سره ملګری دی خو په اختلاف د اصولو کې د دوی نه به خلاف دی اتفاق د اصولو کې چې کله مرتبه هم یو شان ده او واسطه هم یو شان ده او بره پکې فرق نشته غون په ذکور راغلی غون په انوثات راغلی دي نو بیا به تقسیم په فروع کې دا صورت سره محمد سے ملګرتیا کړي او کنه بره مینس کې چې کوم د مذکر او مؤنث پکې اختلاف وي په دې کې ابو یوسف سے محمد سے به دغه سره اتفاق نه کوي هغه اختلافي صورت کې تقسیم وي لکه مخکې مثال کې وضاحت خبر معلوم دي نو فرمایي دا چې ومحمد رحمه الله تعالی محمد سے یعتبر ابدان الفروع دا ابدان د فروع وی خو په یو صورت کې دوی سره ملګری دي ان اتفقت صفت الاصول کله اصول صفت په دی باندې متفق په ذکورت او انوثت کې نو موافقا لهما بیا محمد رحمه الله د دې دوه سره موافقت کوي او یعتبر اصول دا محمد سے اصول معتبر وی لاندې فروع ته مخکې نه کوزيږي ان اختلافات کده اصول کې اختلافو صفاتهم دغه صفاتونه بیا دا محمد سے یعطي الفروع دی فروع تورکی میراث الاصول میراث د اصول مخالفا لهم پدې کې بیا دا ابو یوسف او د حسن سے د خلاف کوي مثال به څنګه کما اذا ترک ابن بنت پریخود ابن بنتن د لور زوی دی او بل طرف ته و بنت بنتن او بل د لور ده یو د لور ده او بل د لور زوی دی نو چې دی وکتل دوانه د لوریانو بچی دي دوانه د لوریانو بچی دي لوبره ترجیح نشته لري دیمه ترجیح نشته لري ځکه چې دا دوانه بچی دا سړي چې کوم دی د لور په وساتت سره دي مینس کې یو مرتبه ده په دوانو کې دوانه د لور بچی دي فرق پکې نشته اوس لاندې چې کوشو یو د لور ده بل د لور زوی دی نو محمد سے په دې مسله کې د ابو یوسف سے سره او د حسن صاحب سره متفق دی دغه فروع ته وګوره یو الګ دی او یو جینې د مال بدري ځای کې دوه بته الګ تور کې او بته جینې تور کې د کې سره اتفاق کوي ابن بنتین دی او بل بنت بنتین دی عندهما يكون المال بينهما هغه حسن صاحب او ابو یوسف صاحب هغه وی د مال بد دوه په منځ کې ویل ذکر مثل حظ الانثيين به اعتبار ابدان په اعتبار د ابدان د فروع سره وعند محمد رحمه الله كذلك محمد صاحب دلته غوي سره متفق دي ځکه چې بر اصول کې اختلاف نشته دي د یو چې کوم د اصل جینې ده د بل اصل جینې ده او د دوانه د کاکا مړ لوریان دي نو په دې صورت کې سره متفق دي ځکه ان صفه الاصول متفقه د صفت د اصول په متفق دي البته کدي صفت د اصول کې فرق راشي نو اوس به محمد صاحب دغه خلاف وي ولو ترک او کپری خودل داسي بنت ابن بنتن د لور د زوی لور پاتې شوه بنت ابن بنتن د لور یو خو ستا لور وه اوس د هغې زوی ده د هغې لور پاتې شوې ده نو اوس وګوره ستا لور ده لاندې د لور زوی دی ګوره ښه واسطه کې هلک راغی او بل طرف ته ابن بنت بنتن زوی پاتې شوی دی خو دا زوی د لور زوی دی ناوله کې خدا ستا لوریانی دي ورپسې د لوریانو بچی دي نو یو پکې الګ دی او بله جینۍ ده این اختلاف پیدا شو د هغې نه چې لاندې لاړ شي بیا د یو الګ دی او د بل بیا جینۍ ده نو امام ابو یوسف رحمه الله دارنګې حسن ابن زیاد صاحب هغه د دویم بطن کې چې الګ او جینۍ ده دې اختلاف ته نه ګوري ډایرک لاندې کوزیږي اخیره کې یو الک او یو جینۍ ده بس مال درې ځای کوي دوه چې کوم دی دا د الک کیسه شوه یو د جینۍ کیسه شوله اخري چې کوم دی بنت ابنین ده او په دې بل کې ابن بنتین دی نو دوی سي ابن بنتین ته ورکوي او یو یې بنت ابنین ته ورکوي په دې اخر باندې تقسیم وي دا د ابو یوسف صاحب امام محمد رحمه الله وی اخر ته مو کوزیږي چې کوم ځای کې اختلاف شي په دې به تقسیم کوي دلته اختلاف په دویم بطن کې راغلی دی ستا دوه لوریانې وي د یوې لور د زوی شو او د بلې لور الک جینۍ ده
د په دې دویم بطن کې اختلاف دی نو محمد سے فرمای په دغه ځای به تقسیم کې دوی حصې به ورکړي ابن بنتین ته او یوه حصه به ورکړي بنت بنتین ته اوس د ابن یوه حصه دوه حصې ډبل دا به خپلې لور ته ورکړي او دا بل چې بنته وه هغه به خپله یوه حصه لاندې خپل ابن خپل زوی ته ورکړي گویا محمد رحمه الله هغه شان تسلیس باندې تقسیم وکړو خو د ابو یوسف صاحب بالکل عکس دی هغه چې په آخري بطن تقسیم کو نو الګ ته دوی حصې ورکولې او د محمد صاحب په تقسیم کې الګ ته یوه میلاو شوله او ابو یوسف صاحب د بنتې ته یوه حصه ورکوله او دغه بنتې ته چې کوم دی د محمد صاحب په تقسیم کې ډبل میلاو شو ځکه د پلار حصه وه پوه شوې لکه مثال مسله باندې نو عندهما د ابو یوسف صاحب او د حسن صاحب په نسبت باندې مال بین الفروع د فروع کې به تقسیم کې اصلاسن درې ځای به کې به اعتبار الابدان اخیره کې درې کسان دي یو الک او دوه جینې دي دا یو جینې او دوه الک دا الک په دوه جینکو حساب دی او جینې د درې رؤوس دي به اعتبار الابدان ثلثه للذکر دا دوی حصې به د الک ته ورکړي و ثلثه للانثى او د یوه حصه به نه د جینې ته ورکړي وعند محمد او محمد رحمه الله داسې تقسیم کوي چې المال بین الاصول دا مال به تقسیمې د اصول فروع ته مه کوزېږه اعني فی البطن الثاني کوم چې دویم بطن دی هلته به تقسیم کې اصلاسن ثلثاه دا ثلث دوی حصې به ورکړي چې کوم دی لبنت ابنین د پلار حصه به دې جینې ته راکوزه شي اوس دې جینې ته محمد ابو یوسف صاحب سنګل ورکوله یوه حصه او محمد صاحب له ډبل ورکړي ځکه د پلار حصه ورته راکوزوي نو لبنت ابن البنت نصیب ابیها دی د پلار حصه وه او ثلثه درېیمه حصه به دا ورکړي له ابن د الګ ته به ثلث ورکړي د ابن بنت البنت نصیب امه دی د مور حصه وه وکذلک عند محمد امام محمد رحمه الله فرمای اذا کان فی اولاد البنات بطونان بل مثال وضاحت د دو د ابو یوسف صاحب چې پکې اختلاف راځي هلته راځي چې بطونې مختلفه شي دا بچی د ښکته روان دي د الک او جینې پیدا کېږي یو بل نه اوس بابا مړ شو لاندې چې کم دی نو وسي کودي جمع شوي دي ډایرکټ یې په هغو تقسیمو او که نه بره چې اختلاف دی هلته به تقسیمو نو ابو یوسف رحمه الله فرمایي صرف ډایرکټ لاندې کوشو هغه ځای کې تقسیم کړو دا بره چې پلار یې الک دی او که جینې دا داسې هغو له اعتبار نشته او امام محمد رحمه الله د نیکه نه را شروع کړي چې په کوم ځای کې د الک او د جینۍ اختلاف دی په هغه ځای به تقسیمې بیا به الکان یو ډله جوړې جینکې به بله ډله جوړې د جینکو حصې به مشترکې لاندې راکوزي چې کوم ځای کې به اختلاف شي هلته به بیا تقسیمې الک او جینۍ باندې او د الکانو ډله به بیله جوړه کړي هغه به راکوز کړي چې کوم ځای کې اختلاف پیدا کېږي هلته بیا تقسیمې داسې به په ښکته ځي چې خپلو بچو ته څه ورسول نو كذلك عند محمد اذا كان في اولاد البنات اولاد د بنات کې بطون مختلف بطون وي يقسم المال على اول بطن محمد صاحب تقسیم په اول بطن هغه بطن چې مختلف چې په کم کې اختلاف په الاصول او ثم يجعل الذكور به د ګرځي الکان توای په وډلا والاناس او جنکه توای په بل ډلا به د پخکته بیا بوزي بعد القسمت نفا ما اصاب الذكور کم چې الکانو ته حصہ ورسیږي یجمع د جمع کی او خکته په شریک بروان کې بوزیبا او بیا ويقسم دا به تقسیمي على اعلى الخلاف بیا چې دی پسې اوچت خلاف کم ځای کې د الک او د جنکو راځي هغه به تقسیم کی الذي وقع في اولادهم چې کوم دی په اولاد کې اختلاف واقع شو وكذلك هم ذکرنګ ما هغه چې کوم اصواب الاناس کم چې جنکو ته رسیدلې دی هغه به عمره جمع کې دا به یو فریق کې فقط و شریک بوزي چې کوم ځای کې بیا په بطونو کې الک او جینۍ اختلاف راغی په هغه به تقسیمې وهكذا يعمل الى ان ينتهي چې هغه انتها ته ورسیږي به هذه صورت په دې صورت سره ګوره دا کاکا مړ شو میت نه لاندې وګوره نو ستا ښي طرف د چې شروع کې بنت دا 9 جینکې دي او 3 سره الکان دي 9 جینکې دي او 3 الکان دي یو درزن بچي د بابا و چې بابا دا راوړیو نو لہذا دغه درزن بچي ولګېدل لاندې د هغې نه نوسۍ وي د هر یو ځان له یو بچی راوړی نو نوسۍ شولې په دې دویم بطن کې هلکان نشته دریم ته چې راکوز شوي نو په دریم کې بیا وګورئ نو په ښي طرف باندې 6 جینکې دي په دې منځ کې بیا 3 هلکان دي بیا پکې 2 جینکې دي بیا پکې هلکان ته بیا اختلاف دی د هر یو د بل نه پیدا دی
دا مثال په څلورو طریقو باندې چلولی شي د دې خوا هم چلولی شي د دې خوا هم چلولی شي د دې خوا هم چلولی شي اخوا هم چلولی شي موږ اختصار سره صرف دغه یو طرف باندې چلو ښه جي داسې رال هغه نو څو بوتون دي په دې کې نو چې ته وشمرې دا شپږ بوتون دي ښه نو بابا لا جمدیو دا 9 لوریانې وي او 3 زامنو بیا د هغو بچي دي بیا د هغو بچي دي نو شپږ بوتونو پر لاندې مسله وچلېدله اوس بابا مړ شو نو چې اوس بابا مړ شو د امام ابو یوسف رحمه الله او حسن صاحب دا مخکینی 5 ډایرکټ پرېږده 5 پرېږده او شپږم ته لاندې راکوشه نو چې لاندې راکوشي نو وګورئ اوله کې بنتونو بیا ابنونو بیا بنتونو بیا ابنونو بیا بنتونو بیا بنتونو بیا ابنونو بیا شپږم ته چې وګورئ اخیره کې 3 الکان دي او 9 پکې جینکې دي د الکان په ډبل حساب کا شپږ رؤوس دا شول او 9 رؤوس هغه دي 9 او شپږ 15 بس مال ډایرکټ په 15 تقسیم کا ابو یوسف صاحب د خله ورکا بره چې پلار الګ دو کې جینې پرېدا واغه خو یو شی په خبره ابو یوسف صاحب او حسن صاحب دی اخیری شپږم بطن کې 3 الکان دي او شپږ 9 جینکې دي دغه 3 الکان په شپږو حساب کا 15 بشي مال 15 ځکه په دغه تقسیم کا بره د چا به پلار الکی د چا به جینې د چا به الکی د چا به جینې هغه پرېدا و نو دا ډایرکټ لاندې کوي او محمد سے فرمایي نه چې کوم ځای کې بر اختلاف دی الته به تقسیم کې نو په اول بطن کې اختلاف دی ناوله کې 9 جینکې دي 3 الکان دي رؤوس اعتبار 15 شول نو محمد سے هم دغه خبره کوي 15 نبا مسله شروع کی نو چې 15 نه شروع کړه بیا به تنه شپږ راوالي دا به ورکې د الکانو ته 9 به ورکې د جینکو ته خي طرف ته 9 جینکې دي که نه 9 به دوی له ورکې دا به غونډ اوس شریک بیلی بیا نه 9 به د 9 جینکو ته ورکې په شریکه به وله ورکې او ګس طرف ته 3 الکان دي شپږ به دوی ته ورکې همدغسې شریک به ورته ورکې ښه جي دا د جینکو چې کوم 9 دي لاندې 9 جینکې دي غونډ به راکوز شي بیا د هغې لاندې دریم بطن کې چې وګوري نو بیا پکې چې کوم دی شپږ جینکې دي او 3 الکان دي دریم بطن کې د جینکو لاندې 9 جینکو لاندې څه دي 3 چې کوم دی الکان دي او 9 شپږ پکې جینکې دي داسې شو که نه یعنې دلته اختلاف رالی داسې الکان دي نو په ګس طرف چې کوم 3 الکان د هغې حصې شپږ به تا جمع کړي راکوزي دې کړې دویم بطن ته په دویم بطن کې 3 جینکې دي مقه شپږ ورکه راکوزي که دریم بطن ته په دریم بطن کې اوس وګور د الکانو لاندې څه دي 2 جینکې دي یو الک دی په دریم بطن کې لاندې چې که د 2 جینکې دي او یو الک دی د الکانو هغه حصه راولو په دې باندې تقسیمو نو په دې باندې هغه حصه نه تقسیمېږي نو دا لا پرېږده وه اوس بیا لاړ شه ښي طرف ته ښي طرف ته چې رالې نو په دریم بطن کې شپږ جینکې وي او څو الکانو 3 شپږ جینکې وي او 3 الکانو نو په دوی باندې به خپلې حصې اوس تقسیم کړي ابه تقسیم کړي نو 3 الکان په شپږو باندې حساب کا او شپږ جینکې دي نو 12 شي دا په دې تقسیم خو په ځای دې باندې چې هغه تقسیم کې او قصه ته اوږده شي نو دا بل تقسیم راواله د الکانو نو دا دریم بطن کې د الکانو لاندې 2 جینکې او یو الک دی په دې هغه حصه تقسیمو چې الک ته بیل کو جینې بیل کو نو رؤوس اعتباریه جوړ کو رؤوس اعتباریه سلور شول ځکه 2 جینکې دي الک ورسره په څو حساب کا په 2 نو رؤوس اعتباریه سلور شول او حصې ورسره څونه دي 3 هغه بر اول بطن ته لاړ شه 3 الکانو که نه هغه 3 حصې ځان سره راپمخه کړي دي لہذا دا په دوی باندې کسر دی نو دا دلته پرېږده وه په دې بل بطن کې چې ښي طرف ته کوم دي هغه راواله چې کوم دی په دې شپږو جینکو باندې او په دې 3 الکانو تقسیم کا نو چې تقسیم دې کړه د دوی سره کمې حصې وي نو شپږو جینکو ته به ترې نه خپلې ورکړي او د 3 الکانو ته به ترې خپل نو نیم په نیمه باندې بیا دوی له ورکړي نو په دوی باندې هم تقسیم نه راځي ځکه چې حصې ورسره وي څونه 9 او دا رؤوس دي 12 په دې تقسیم نه راځي نو په هغوی هم کسر شو هر کله چې کسر شو نو ته واپس د ګس طرف چې کوم 2 جینکې یو الک دی دا راواله دا ترې رامخکې که
نو څلور رؤوس دي، نو کل رؤوس د من انکسره دا راواله او ضرب که په اصل د مسلې او په عول او په رد د مسلې کې. مسله اصلیه وه 15 نه وه، نو دا 4 ضرب 15 نو 60 بشي. د مسله د 60 نشوله، مسله د 60 نشوله. اوس چې د چا سره حصه وي هغه راله او په اصل د مسلې کې ضربه وه او خپل چې کوم دی وارث ته حصه ورکړه، واپس بیا لاړ شه اول بطن ته. په اول بطن کې د الکانو سره 3 الکانو په ګس طرف باندې کنه، دوی سره څونه شپږ، نو شپږ دا ضرب کا په 4 کې 4 چې کې 24 دا 24 د دې الکانو شپږ ګس طرف باندې الکانو د دوی سره شپږو شپږ ضرب کا په مضروب کې چې 4 دی، نو 4 په 6 کې 24 د دې 3 الکانو شول. اوس یې په ښکته راکوز کړم دغه شانتې مجموعه دویم بطن ته 3 جینکې دي 24 ورکه، ښکته راکوز کړه دریم بطن ته، په دریم بطن کې 2 جینکې دي یو الک دی 24 په تقسیم کا، نو 2 برابر کې 2 جینکو ته او یو باور کې دی الک ته، دا برابر کې دی الک ته. اوس به الک بیل فریق کې او جینې به بیل فریق کې. الک ته تا ورکړه څونه 12 براکوز کې لاندې څلورم بطن ته جینې ده، پنځم بطن کې جینې ده، په شپږم بطن کې جینې ده، اقه بارې راکوز کړئ د خپل باره راورسول. اوس په دریم بطن کې چې تا باره ورکړي 2 جینکو ته هغه لاندې راکوز کا بنتي دي، پنځم بطن ته راکوز کا هلته اوس ابن او بنت راله، نو په دې پنځم بطن کې هغه باره په دې تقسیم کا 8 تنه ورکه الک ته او 4 تنه ورکه جینې ته. الک بخپل 8 هغه لاندې خپل بنتي ته راکوز کې 8 دی ته لیکلي او د دې ګس طرف نه درېمه چې کومه جینې ده هغه خپل 4 میلو شنو د موري سیوا پوه شوې لکه واپس لاړ شو هغه اول بطن ته جینکو ته جینکې څونه وي 9 هغه 9 جینکو سره 9 ضرب 4 مضروب کې ضرب کا نو 9 36 د 9 جینکو ته میلاو شول. اوس باغ راکوز کې دویم بطن ته حق 9 جینکې دي تقسیم ته ضرورت نشته، راکوز به کې دریم بطن ته، په دریم بطن کې اوس اختلاف پیدا شو. شپږ جینکې دي او 3 الکان دي، 3 الکان قیم مقام د شپږو جینکو دي، مال په دې تقسیم کا 36 تقسیم کا په دې فریقینو 2 باندې 18 به یو شي او 18 به بل شي. نو دا الکان په منځ کې د 18 ورکا او پرېږي دا. اوس خي طرف ته چې کم شپږ جینکې دي دوی له 18 ورکا 18 دی ورکړو. اوس یې راکوز کا څلورم بطن ته، په څلورم بطن کې چې وګورو 3 جینکې دي او 3 الکان دي، نو 3 الکان په څو حساب شول؟ دلته اختلاف بیا پیدا شو، نو دا په شپږو حساب کا، نو دا شپږ رؤوس الکان شو 3 جینکې شو، نو ټوټل 9 رؤوس شول او حصې ورسره وي 18. نو دا تقسیم کا په دې دواړو باندې، جینکې یو فریق کا الکان بل فریق کا، نو تقسیم کا جینکو لته 2 ته رسیږي، نو شپږ تنه ورکه جینکوله ځکه 18 تقسیم کې 3 الکانو شپږ رؤوس دا 3 سره جینکې وي، نو 9 رؤوس شو، حصې وي 18 چې تقسیم کې په 9 باندې 2 رسیږي، نو چې 2 رسیږي دا 3 جینکې چې خي طرف ته دي دوی له خپل شپږ ورکا او دا الکان دوی له به خپل ورکي 12، نو 12 به الکانو ته ورکي لاندې تبار لیکلي کنه. هغه خي طرف ته چې کومې جینکې دي 3 هغې له تا شپږ ورکړه، نو په ښکته یې راکوز کا. پنځم بطن ته چې راشي د هغې لاندې بیا اختلاف شه، 2 جینکې دي یو الک، نو بیا تقسیم وکړه چې کوم دی، نو الک ته به ترې نه ورکړي نیمایي د شپږو نه 3 او جینکو ته به ورکړي نیم د شپږو 3. بیا چې کوم دی دغه 2 جینکې بیا بېلې کا، نو هغه 2 جینکې به ښکته راکوزي کې 3 راوړو، په شپږم بطن کې یو الک دی یوه جینې ده، نو تقسیم به وکړي، یو به ترې نه ورکړي جینې ته، 2 به ترې ورکړي الک ته، او ورپسې دریم نمبر د ښي طرف نه چې کم کس ایبن 3 اغوستي وو هغه به لاندې راکوز کړي خپلې لور ته، هغه له به پوره 3 ورکړي. پوه شو؟ دا تقسیم خو تا د جینکو راورسو. اوس واپس لاړ شه چې کم دی څلورم بطن کې الکانو د ښي طرف نه 3 جینکو خپلې حصې راورسولې، د ښي طرف نه چې بیا وګورې 3 الکانو په دې څلورم بطن کې، نو دغه الکانو ته تا ورکړي 12 هغه 12 راکوز که لاندې، نو لاندې ته نه بنت ابن او بنت په دې تقسیم کا، نو شپږ ورکه چې کم دی دې الک ته او شپږ به ورکړي د 2 جینکو ته. دا جینکې دواړه به یو ځای کا، الک اگر چې په منځ کې دی خو دا جینکې به یو ځای کې، د الک شپږ هغه به ډایرکټ خپلې بنتې ته راکوز کړي، شپږ یې واغسته، خو دې الک نه ښي طرف او ګس طرف ته چې کومې 2 جینکې دي دوی واغستل شپږ، دا یو ځای کا، بیا چې ښکته راکوز کړي شپږم بطن ته هلته بیا ابن او بنته ده،
دا شپږ به په دې تقسیم کې نو 4 به تینه ورکړي ابن ته او 2 به تینه ورکړي بنتې ته. دا تقسیم دا اوشو چې کم دی کم چې تا تقسیم کړو په څلورم بطن کې. اوس بیا لاړ شه چې کنده واپس هغه خانه چې دریم بطن دی الته الکانو 3 الکانو چې کنده الکانو تا ورکړو 18 په دریم بطن کې د پاسه نه 3 الکانو هغه لته ورکړو 18 هغه اوس کتر روان کا څلورم بطن ته چې راکوشي 2 بنتي دی او الګ دی په دې تقسیم کا 9 بطن ورکې الګ ته 9 بطن ورکې 2 جنکو ته 9 بطن ورکې الګ ته او 9 بطن ورکې 2 جنکو ته. اوس د الګ حصہ چې ښکته راکوزه کې د ګس طرف نه څلورم جینې دا د الګ لور ده نو نه باغه تراکوز کې بیا چې کوم د اخیری شپږم بطن تراکوز شي نو بیا څلورم جینې د ګس طرف نه دا د غی لور د خپل نه غونډو تراکوز کړو هغه نو راوړو هغه بطن کې چې کم الګ ته نه بیل شو نه ته اغستو نو نه 2 جنکو ته پاتې شو هغه 2 جنکو نه مجموعه به بیا ښکته روان کې نو چې لاندې راکوز شي بیا 2 بنتي دي بیا هغه نه راکوز کی اخیری شپږم بطن کې به ابن او بنت د 9 په تقسیم کی څلور باور کې چې کم ده دا نه کې به شپږ ور کې الګ ته او درې باور کې بنت ته. نو محمد رحمه الله هغه ځکه چې اختلافي تقسیم وکي بیا ښکته راکوزي خو جنکه بیل کې الکان بیل دا بل تقسیم شو. وكذلك دارنګ محمد رحمه الله ياخذ صفه من الاصل صفت د اصل معتبر وي حال القسمه عليه چې تقسیم په وای اول عدد من الفروع او شمیر پکې د فروع نه برخېږي دا مخکې چې تا تقسیم وو ولاندې عدد یو دی اوس کلاندې عدد د چا 2 بچي نو دا هغه ځکه چې تقسیم وې لکه تا دلته مثال په تور په اول بطن کې تقسیم وې نو نه جنکه به 3 الکانو خلاندې بچي یو کلاندې د یو کس بچي 2 نو آلته به الک بچي 2 دین الک په 2 حساب اگر چې دغه ځکه الک یو دی دا جینې لاندې بچي 2 راغلي هغه جینې په 2 حساب نو دا عدد بر دی خېجي آلته لکه بل مثال ته درخی نو محمد رحمه الله اخلی صفت د اصلنا او عدد اخلی من الفروع د فرعنا لکه مثال کما اذا ترک یو سړی پریدي ابن بنت د لور کړواسه ده د هغه 2 زامن پاتې شو او بل طرف ته وبنت ابن بنت د لور کړواسه ده د هغه لور پاتې شوی ده او بل طرف ته وبنت ابن بنت دو لوریان د کړواسه پاتې شوی دي به هذه صورت دا کاکو میت دا غیلاند 3 لوریانې وي خبره روغه وا نو سو ته چرکوشي پنوسو کې د وی لوري لور ده د بل لوري لور ده خو د بل لوري زوی ده په دویم بطن کې اختلاف پیدا شو نو ابو یوسف رحمه الله خو دې تنه ګوریا خو ډایرک لاندې راکوزي کې چې لاندې راکوشي د ټولو نه اخر په څلورم بطن کې څه شي دي ابن او بنتن او بنتې دي بس دار اوس جمع کا نو په ګس طرف باندې بنتې دي په منځ کې بنتې د 3 شولې او په خې طرف باندې ابن دي څلور داشول نو 3 او څلور وو ابو یوسف رحمه الله ډایرک مال وو تقسیمي او دغه ته ور کوي یا کوم د قلاندې ته ګوري دا د ابو یوسف سم طریقه ده پوه شئ دغه باندې او د محمد رحمه الله طریقه چونکه دویم بطن کې اختلاف دی په دویم بطن کې ګس طرف نه الک راغلی دی اقا زیبانی تقسیم وي خو عدد به پکې د لاندې نه وخیږي خجی نو چې موږ وکتل په دې دویم بطن کې تقسیم کوو نخي طرف نه بنتون مینس کې بنتون ګس طرف نه ابن نو عدد لاندې د دې ابن لاندې بنته د داغه لاندې بنتې دي نو دا 2 جنکې دي دا عدد بره وخیږي دا ابن حساب کا په ابنې باندې نو په دویم بطن کې ګس طرف ته ابن څه شو ابنې شو او په مینس کې خو بنته د لاندې عدد نشته په خې طرف باندې لاندې ابنې دي دا عدد وخیږي د دویم ته نو دا به په دویم کې بنتې شي نو صفت عقد د بنتې خو عدد ته لاندې وخیږي بره نو دا بنته به بنتې شي نو لہذا محمد سے فرمایي په دې دویم کې موږ ته حاصل شو بنتې
بنتین او ابنه پوه شوې لکه ښه نو دا رؤوس جمع کا بنتې دوه جینه کې منځ کې بنتون یوه جینه درې شولې ابنې دوه هلکان څلور رؤوس دا شو نو په دقه دویم بطن کې اوم هغه اوه رؤوس شول څنګه چې ابو یوسف سے په آخري بطن کې وې لہذا په همدغې تقسیم کا نو اوه به تقسیم شي نو چې په اوو تقسیم وشو ابن دی نو ابنې شول دی ښي طرف ګس طرف ته نو دی له به څلور ورکې او په دې منځ کې بنتون د یوه ده نو هغه له به پکې یو ورکې او ښي طرف ته بنتې دي نو دله به پکې دوه ورکې نو دوه بنتې واغستو یو بنتین واغستو او څلور پکې ابنین واغستو ځکه دا خو اصل کې ابنې دي نو اوس به ولګېږي هلکان به یو طرف ته کې او جینکې به بل طرف ته کې دا به ښکته راکوز کې دا عیسا دا ښکته راکوز کا نو په ګس طرف باندې ابن خپله عیسا بنتې ته راکوزه کړه هغې ورکړه ښي طرف باندې دغه بنتې وي دوه چې د هغې سره و درې دا به یو ځای کې درې به اوس راکوز کړو ښکته درې بطن ته چې راشه نو په درېم کې بیا ښي طرف نه بنتون ده په منځ کې بیا ابنین دی نو په دې باندې اوس بیا تقسیم وایو نو بنتون یوه دا بنتون چې کوم دی لاندې نو ته عدد وخېجوه نو ښي طرف نه بنتون څه شی شوله بنتې شوله او یو ورسره ابن شو رؤوس اعتباریه دا څلور شول په دې درېم بطن کې بنتې شوله دوه دا شو ابن په دوه حساب دی نو څلور شول موږ هغه حصې اوس په دې تقسیم وایو حصې د دوی سره وي درې په څلور نه تقسیمیږي دا چې درې په څلور نه تقسیمیږي هغه قانون به سره چلی کل رؤوس د من انکسره چې هغه څلور دي دا ضرب که په اصل او په اول کې نو اصل مسله و د وو نه دا څلور ضرب که په وو کې 4 ضرب 7 28 به ترېنه جوړ شي نو چې 28 ترېنه جوړ شول واپس دویم بطن ته لاړ شه بیا نو په دویم بطن کې تا تقسیم کړی په وو باندې د هغه وو نه چې کوم دی د دې الک سره و څومره دا ابنې باندې ته حساب کړی و د سره و څلور الک سره و څلور د ګس طرف نه الک وکړه په درېم بطن کې د سره څونه و څلور دا څلور ضرب که په څلورو کې نو 4 ضرب 4 نو 16 بشي 28 نه به 16 دی الک ته ورکړي چې کم په ګس سیټ باندې دی هغه به خپلې بنتې ته ورکړي هغه به 16 خپل بنتې ته راکوز کړي نو 16 هلته راکوز شول په دویم بطن کې تا تقسیم کړی و دا جینکې تا 3 حسابې کړې وې ځکه ښي طرف ته جینې تا په بنتې حساب کړې وه نو لہذا دا 3 جینکې وې دوی سره و 3 نو 3 ضرب 7 کا 7 تینی نه 4 کې نو دوی سره 3 3 ضرب 4 کا مضروب د مسلې 4 دی نو 3 ضرب 4 3 4 12 نو 12 به دی بطنسانی کې د دوه جینکو ته میلاو شي هغه 12 به اوس د ښکته راکوز کړي درېم بطن ته په درېم بطن کې چې موږ وکړو اختلاف پیدا شو ګس طرف ته جینې ده په منځ کې الګ دی 12 په دې تقسیم کا نو چې 12 تقسیم کې د ښي طرف ته بنته دا په بنتې او حساب که د لاندې نو ته عادت وخېجوه نو دا بنته شوله او په منځ کې ابن دی هغه هم دوه رؤوس دي 12 به په دواړو تقسیم کې چې به ورکړي بنتې ته او چې به ورکړي ابن ته دا بنته به خپل چې راکوز کې لاندې بنتې ابنیو ته او دا ابن به خپل چې راکوز کې خپلې بنتې ته دا د محمد صاحب تقسیم دی عند ابو یوسف رحمه الله تعالی ابو یوسف صاحب چې دلته تقسیم وي نو دی یقسم المال مال تقسیموي بین الفروع اصباعا اخري ابن بنتين بنت دې ته ګوره او رؤوس اعتبار پکې و جوړیږي باعتبار ابدانهم وعند محمد او د محمد رحمه الله په نسبانه يقسم المال مال تقسیمیږي على اعلى الخلاف کم چې اوچت خلاف دی اعني في البطن الثاني کم چې بطن ثاني دی الته تقسیم وي اصباعا ولی اصباع د ځکه ابن حسابي او خي طرف ته بنت حسابي لاندې عدد سره خيږي يقسم المال على أعلى الخلاف أعني في البطن الثاني أصباعا باعتبار عدد الفروع دا فروع عدد برخيجي في الأصول 4 أصباعه صلور سبع بملابيج لبنت ابن البنت دا بنت او دا بنت ابن البنت پر ملابيج نصيب جدهما إذا نكاح سوا او 3 أصباع 3 سبع په دې دویم بطن کې
دا چې هو نصیب البنتین یقسم دا به تقسیمیږي علی ولدیهما د هغې په اولاد باندې آن فی البطن ثالث انصافا ابه دوه ځای کې ځکه چې دا بنتې دي او ابن دی په دوه بنتو حساب دی نسبه لبنت ابن البنت دا نیمه پکې د پاره د بنتې د ابن البنت البنت د پاره دي نصیبه ابي هدای د پلار حصہ وا او نسبه دا نسبه اخر لابنه دا د پاره د ابن بنت البنت د پاره دي نصیب امهما وتصح المساله مساله بسیکیږي من 28 د 28 نه فجدا خو اختلافات ورپکیو په دې کې راجح قول د چا دی د فرمایي وقول محمد د امام محمد رحمه الله قول اشهر الروايتين عن ابي حنیفه دا مشهور روایت د امام ابو حنیفه رحمه الله نه په جميع ذوي الارحام وعليه الفتوى د مخکې هم اختلاف راځي نو د محمد رحمه الله قول مفتابه دي